Assalamu alaikum dear student and welcome in your lecture number 11. زمونږ نننی ټاپک دی hydroxides of third period elements. د دې نه مخکې موږ د third period چې دی اکساید ډسکس کړه چې د اکساید څه پراپرټي دي. د third period د کلوراید څه پراپرټي دي. نو اوس به موږ د دې ټاپک کې د third period چې کوم ایلیمنټس دي د هغې هایدروکساید به سټډي کوو. نو زموږ سره third period دی سوډیم ایلیمنټ دی، میګنیشیم دی، ایلومینیم دی، سیلیکان دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګان دی. ارګان خو زموږ سره چونکې انرټ ګیسز دي نو دوی په اسانه باندې ریاکشن یې نه کوي. نو د ټول نه مخکې خو به موږ دا پېژنو چې هایدروکساید وایي څه ته. هایدروکساید زموږ سره څه شی دی؟ بیسیکلی هایدروکساید زموږ سره هر هغه سبټانسز دي چې په هغه کې دا او ایچ وي. هایدروکساید پکې هایدرو اکسایډس پکې چې په چا کې دا هایدروکساید و نو هغې سبټانسز ته به موږ هایدروکساید وایو. اوس دا او ایچ چې دی دی زموږ سره په دوه قسمه کې چې کله دا او ایچ زموږ سره داسې و چارج وکړي نو دې ته موږ وایو هایدروکساید آین. هایدرو اکساید آین چې کله دا هایدروکساید په دې آین فارم کې او ایچ نیګیټیو او دا اټچي میټل ته نو دا قسم سبټانسز به صحیح بیسیک وي. مطلب دا دی چې هایدروکساید په دې آینس فارم کې و نو دی به میټل ته اټچ شي نو هغه ایم به ظاهره خبره ده چې په پازیټیو چارج وکړي یا پازیټیو ون یا پازیټیو ټو یا هر څه شي به نو دی به صحیح بیسیک وي. بل دا هایدروکساید زموږ سره په یو بل فارم کې په ګروپ فارم کې هایدراکسل ګروپ ورته موږ وایو. هایدراکسل ګروپ فارم کې نو دی جنرلی اټچي نان میټل ته. دلته کې دا آینز دی نو دا په آیانیک بانډ اټچي میټل ته نو سلوشن دا سبټانسز زموږ سره صحیح بیسیک دی. او دا هایدراکسل ګروپ دی نو دی به نان میټل ته اټچي په کولنټ بانډ باندې نو دا قسم سبټانسز به زموږ سره صحیح ایسیډیک دی. دا مین شی دی که دا دوه پوینټه باندې تاسو ځان پوه کړو نو تاسو به ډېر په اسانه باندې د هایدروکساید ایسیډیټي او بیسیسیټي وپېژنئ. جنرلی که تاسو خیال وکړئ موږ چې وایو هایدروکساید دي نو موږ وایو دا څه دي دا به بیسیک دي نه. خو جنرلی د میټل هایدروکساید بیسیک دي او د نان میټل هایدروکساید زموږ سره صحیح ایسیډیک دي. په میټل کې دا هایدروکساید چې دی په دې هایدروکساید آینس فارم کې په آیانیک بانډ باندې اټچي. په نان میټل کې نان میټل ته پرس کې زه ایکس ویم په دې نان میټل سره به دی کولنټلی بانډډي او دا هایدروکساید به په هایدراکسل ګروپ فارم کې هایدراکسل ګروپ وایي نو دا قسم هایدروکساید به صحیح ایسیډیک وایي. نو راشئ اوس په تھرډ پیریډ باندې دا اپلای کوو ون بای ون. په تھرډ پیریډ یې ون بای ون اپلای کوو. نو اولنی هایدروکساید چونکې زموږ سره د میټل دی نو دا به صحیح بیسیک هایدروکساید دی. بیسیک هایدروکساید نو هغه زموږ سره دی د سوډیم هایدروکساید او میګنیشیم هایدروکساید. په دې دواړو کې دا دواړه میټل دي او دا هایدروکساید چې دي دا په آینس فارم کې دي. چې دا سره په آینس فارم کې دي نو دا هایدروکساید به صحیح بیسیک وایي.
لکه زمونږ سره دی سوډیم آین پلس هایدروکساید دا داسې دی ورسره دا ورسره په آینز فارم کې دی نو دا تاله درکوي دا سوډیم هایدروکساید دا پلس دا ماینس داسې دا میګنیشیم باندې پلس 2 دی نو د سره به دوه هایدروکسل آین دی دوه هایدروکساید آینز فارم کې وایي نو دا یې زموږ سره میګنیشیم هایدرو اکساید په دې باندې بیا زموږ سره د چارج لیکلو ضرورت نشته لګي نو دا اولانه دوه چې دي دا میټل دي دا پکې په آینز فارم کې دي نو ځکه دا به زموږ سره صحیح دا دواړه به صحیح بیسیک وای بل الومینیم امپورټریک دی امپورټریک زموږ سره اگزامپل دی الومینیم hydroxide the aluminium valency 3 and opposite sorry come aluminium hydroxide زموږ سره امپورټریک hydroxide دی په دې کې هم د اسید پراپرټي دي هم پکې د بیس پراپرټي دي که زه د اسید سره ریاکشن کوم نو دی به د بیس کار کوي که زه د بیس سره ریاکشن کوم نو دی به د چا کار کوي د اسید کار کوي نو الومینیم هایدروکساید زموږ سره شو امپورټریک شو بل اسیډیک هایدروکساید نو دا باقي ټول هایدروکساید چې دي د سیلیکان د فاسفورس او د سلفر د کلورین دا هایدروکساید به زموږ سره صحیح دا به زموږ سره یي اسیډیک هایدروکساید لکه څنګه اولنی زموږ سره شو سیلیکان هایدروکساید دا به زموږ سره صحیح اسیډیک دی څنګه اسیډیک دی دا سیلیکان دی نان میټل دی او موږ ویل دي ته به هایدروکسل ګروپ اټچ دی 3 اټچ یې OH 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 دا ورته کوولنټلی اټچ دي چې کله موږ میټل هایدروکساید لکه موږ اغستی و سوډیم هایدروکساید دا چې موږ اوبو ته ور واچو نو دا موږ له راکړي سوډیم آین او پلس هایدروکسل آین نو تاسو د بیس په ډیفینیشن کې ویلي وو که نه چې هر هغه سبټانسز چې هغه موږ له هایدروکسل آین راکوي نو هغه صحیح بیسیک وي او د اسید په ډیفینیشن کې تاسو دا ویلو چې هر هغه سبټانسز چې هغه موږ له هایدروجن آین راکوي نو هغه صحیح اسید وي لکه دا اوس سیلیکان هایدروکساید دا زه اوبو ته ور واچوم نو دی داسې نه کوي چې دا OH ګروپ ورکوي که دا OH ګروپ دا ورکولی نو دا به بیا بیسیک و دا OH ګروپ نه ورکوي دی ځکه چې دا O او د سیلیکان د اکسیجن د سیلیکان دا بانډ ډېر زیات سټرانګ دی نو OH نه ورکوي دی چې دی د دې نه صرف دا H ته ورکوي دا H که دا H که دا H که دا H دا ټول ځینې یو شی دی نو دی موږ له سره کي سیلیکان هایدروکساید نو دا موږ له راکي سیلیکان OH 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 او دا سیلیکان په دنه چې د دې نه چې H لاړ نو دا به نیګیټیو شي او پلس دا هایدروجن آین په اوبو کې ورکړي نو چې کوم یو شی هایدروجن آین ورکوي نو هغه صحیح اسیډیک وي دا تاسو په فرسټ ایئر کې د اسید بیس په ډیفینیشن کې کړي دي اسیډیک وایي نو دا ځکه بیسیک دي چې دا کله چې هم هایدروکسل د ګروپ په فارم کې اټچ شي نو دی OH نه وځي دی په کوم فارم کې وځي په H فارم کې وځي هایدروجن آین فارم کې وځي چې هایدروجن آین په فارم کې وځي نو دی زموږ سره څه شی دی اسیډیک دی سیمیلرلی اوس راشئ د بل هایدروکساید له هغه زموږ سره دی سیلیکان وشو بل زموږ سره دی فاسفورس د فاسفورس زموږ سره دی H3PO4 تاسو حال وکړئ په دې کې هایدروکساید نه ښکاري خو که دا فارموله زه کولاو کم نو په دې کې زما سره هایدروکساید شته دی هایدروکسل ګروپ پکې زموږ سره څه شی دی شته پکې زموږ سره لکه دا داسې ده فارمولې زه کولاو کړم زما سره داسې دی داسې دا زما سره شو H3PO4
SO4 نو که دی زه اوبو ته ور واچوم واټر ته اوبو ته ور واچوم نو دی دا هایډراکسل ګروپ نه ورکوي که هایډراکسل ګروپ ورکوو خو بیا به بیسیک و خو دی په دې دریو ایچونو کې یو ایچ چې دی هغه داسې ورکوي نو دی به ماله راکړي چې دا یو ایچ تیلر کوم زما سره به شي H2 دلته کې H3 دی زما سره شو H2PO4 نو ماینس چارج پرې راغی او پلس دا هایډروجن آین ورکو تاسو ته پته ده چې کوم شی هایډروجن آین ورکوي نو هغه زموږ سره صحیح ایسیډیک وي دا تاسو سره شو فاسفورک ایسډ زموږ سره څه شی دی دا د فاسفورس هایډروکساید دی نو دا څه شی دی ایسیډیک سیمیلرلی بل زموږ سره دی سلفر د سلفر هایډروکساید زموږ سره دی H2SO4 دا د سلفر هایډروکساید دی په دې کې تاسو خیال وکړئ په دې کې هم زموږ سره هایډروکساید نه ښکاري خو که زه دا سټرکچر زه کولاو کړم نو زموږ سره په دې کې هایډروکساید چې دی هغه شته دی به زموږ سره لکه داسې دی دا S ته OH ته OH ته ډبل بانډ O ډبل بانډ O داسې زموږ سره شو H2SO4 دا که زه اوبو ته ور واچوم نو دلته ټول هایډروکساید چې دی په ګروپ په پام کې دی نو چې د ګروپ په پام کې دی نو دی زموږ سره OH نه وځي H په زموږ سره وځي د ده نه به دا H پکې وځي نو چې دا H ته وځي دا فارموله چې را ونډه کړم ما سره به شي HSO4 نیګیټیو او پلس دا H ته ووتو هایډروجن آین نو ځکه دا زموږ سره شو ایسیډیک ها بل هایډروکساید د کلورین د هغې زموږ سره اگزامپل دی پر کلوریک ایسډ د کلورین هایډروکساید چې دی هغه د HClO4 دا هم دا فارموله که زه کولاو کړم نو دا زموږ سره دی Cl دی ډبل بانډ ډبل بانډ ډبل بانډ O او یو ورته OH اټچ دی دا زموږ سره شو HClO4 نو دا هایډروکساید که زه راوالم او اوبو ته واچوم نو په دې کې هم دا هایډروکساید چې دی کولنټلی اټچ دی نان میټل ته نو دا به OH نه وځي خو دی به په کوم فارم کې وځي په H کې به وځي دا H کې زه وباسم نو زما سره به راشي ClO4 پرکلوریټ آین او پلس هایډروجن آین د دې نه دا پته ولګېده چې دا هایډروکساید زما سره څه شو ایسیډیک دا اوس تاسو سره سمري یادې ساتئ دوباره چې کله زموږ سره هایډروکساید چې دی دا په آینز فارم کې دا میټل ته اټچ وي نو دا به بیسیک وي چې کله دا په ګروپ فارم کې نان میټل ته اټچ وي نو دا به زموږ سوري دا مخکې بیا درته ریوایز کوم چې کله زموږ سره هایډروکساید چې دی په آینز فارم کې نان میټل ته اټچ وي نو دا به زموږ سره وي بیسیک چې کله هایډروکساید زموږ سره په ګروپ فارم کې دی به نان میټل ته اټچ وي دا به زموږ سره صحیح ایسیډیک وي او بعضې دا هایډروکساید زموږ سره څه شی دی هغه زموږ سره امپوټریک دي لکه اګزامپل یې زموږ سره دی ایلومینیم هایډروکساید امپوټریک هغه دی چې د ایسډ سره میلاوي د بیس کار به کوي چې د بیس سره میلاوي د ایسډ کار به کوي اوس تاسو سره یو دوه هایډروکساید د اغوستي دي په هغې باندې یو دوه درې سټیټمنټس لیکلي دي یو هایډروکساید یې اغوستی دی سوډیم هایډروکساید او بل میګنیشیم هایډروکساید شارټ کټ یو څو پوینټس یې په ده باندې لیکلي دي دا دواړه هایډروکساید زموږ سره څه شی دی په کوم فارم کې سالډ فارم کې او دا بل پراپرټي سره سوپي ټچ وایي سوپي ټچ مین که دا موږ په لاسو کې داسې راواخلو په لاسو کې نو زموږ سره دا به سلیپي غوندې کې وي سوپ په شانتې سلیپي وي بل دا هایډروکساید چې څه شی دی بله پراپرټي کوریسیو ټو سکین دا سکین باندې که ولګي نو سکین څه کوي د هغې کروژن کوي خوري بله پراپرټي دا هایګروسکوپیک دی هایګروسکوپیک مین که دا زما سره دا هایډروکساید دی میګنیشیم هایډروکساید دی سوډیم هایډروکساید دی فرض که دا ما باټل کې پراته او دا باټل کولا و نو دی به د ایر نه مویسچر چې دی هغه به څه کوي ابزارو کوي نو دا سبټانس چې هغه د ایر نه مویسچر ابزارو کوي هغې ته موږ وایو هایډروسکوپیک بل سالوبیلیټي ول ورکړي ده سوډیم هایډروکساید چې دی او په واټر کې په الکوهل کې سلایټلی سالوبل دی سوډیم هایډروکساید په الکوهل کې
slightly soluble मतलब دا لري الکحل تمنګه سوډیم هایدروکساید واچو نو دا solubility ډیره کمه ده خو دی په واټر کې ډیر زیات soluble دی لکه دا سوډیم هایدروکساید دی دی ما راواغستو او واټر ته ما واچو نو دی ډیر زیات soluble دی طالب درکې سوډیم آین هایدروکسل آین چې کوم څه هایدروکسل آین ورکوي هغه بیسیک نه او هغه وجه دار او دا دوی طالبہ tremendous amount of heat بدل درکې کتا څه ته په لیب کې وکي او سوډیم هایدروکساید لګ راوالی او بیکر ته ورواچو یا بیکر یو پلاس کې نیولې تاسو په خپل پته ولګي چې تاسو هغه لاس پس کې هغه ګرم کوي هیټ ته ابزار کیږي دا غوړ د موږ سره هایډریټس راغی بل پراپرټي بل د دې ورکه بل پراپرټي ورکړي پراپرټي نه بلکې خو د دې دغه ورکړي د یوز د دې دوانو د سوډیم هایدروکساید یوز دي ورکړي دي سوډیم هایدروکساید زموږ سره یوز کیږي په سوپ انډسټري کې د دې نه علاوه पेट्रोलियम इंडस्ट्री की चिकल पेट्रोलियम रिफाइनिंग की या रिक्लेमिंग ऑफ रबर की रिक्लेमिंग ऑफ रबर पदी द्रीव इंडस्ट्री की जमंग सर ढेर ज़्यादा दिन अलावा हम ढेर ज़्यादा यूज जी दिल तक बस जमंग सर पसोप की संग यूज़ की पेट्रोलियम रिफाइनिंग की संग इस्तेमाल की रिक्लेमिंग ऑफ रबर की संग इस्तेमाल की उनका जमंग टॉपिक ने दे दा इंडस्ट्रियल ऊपर टॉपिक ते होता सो जस्ट या साथ ही जमंग सर दा पदी द्री मेजर इंडस्ट्री की दा यूज जी बल प्रिपरेशन सोडियम ना बल्कि दे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आस्ते रहे प्रिपरेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जमंग सरा मंग संग प्रिपेयर करो नो सिंपल तरीका इदा چې منګه د میګنیشیم یو سالوبل سالټ واخلو هر یو سالوبل سالټ پرس کې ما واغستو میګنیشیم کلوراید دا میګنیشیم سالټ دی دا میګنیشیم یو سالټ دی دا مې واغستو او دې ته مې ور واچول ریشن مو سره وکړو دا پوټاشیم هایدروکساید سره پوټاشیم هایدروکساید ته کاسټیک پوټاش ورته ومومي نو دا دوانه چې زه میلاو کما نو دا به ما سره راکړي میګنیشیم هایدروکساید او پوټاشیم کلوراید मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटाशियम क्लोराइड د دې وایي چې موږ ته به د میګنیشیم هایدروکساید چې دی پریسیپیټیټ جوړ شي موږ ورته وایو پی پی ټي پریسیپیټیټ موږ انسالوبل ماس ته وایو لکه فرض کړه زما سره دا یو بیکر دی په دې کې دا میګنیشیم کلوراید ما ډیزالو کړی دی په دې بل بیکر کې ما پوټاشیم هایدروکساید چې دی هغه مې پکې ډیزالو کړی دی دا دو بیکر دي په دې دوه بیکر کې ما دا دوانه 60 ډیزالو کړی دي دا دوانه ما یو بل سره میکس کړه نو زما سره به دایره خبره دا دوانه به راشي کنه نو دا میګنیشیم هایدروکساید به سره جوړ شي प्लस पोटाशियम क्लोराइड में जोड़ शी नो दा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दा पोटाशियम क्लोराइड चिरे दा बदमा सर सही सॉल्युबल है दा बदमा सर सही सॉल्युबल है खुदा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ची कम जोड़ शो दा बसई एन सॉल्युबल है द दी सेपरेशन आसान देगा ना मतलब दा दी एन सॉल्युबल मास तवेले शी प्रिसिपिटेट या मोर सिंपल वायु पीपीटी دا دې سی لکه پرس کیا یو سړی چې په خې نو پي واچي چيني ور واچي بور واچي دا هر سره ور واچي نه دا ټول صحیح سالوبل وي ته ورته پي ور واچي نو کله نه کړی دې وشي دا چې وران شي چې وران شي نو خیال وکړي پای کې زموږ سره د ان سالوبل ماس په ګرا بده چې خټونه په ګرا بده شي نو دا پریسیپیټیټ یوم نه قصي چې تدو سالوبل شي زونه د یو بل سره میلاو کې نو دغه سالوبل شي زونه چې دی دا बताले एन यो एन सॉल्युबल मास بدل درکې دغه ان सॉल्युबल मास ته موږ سوای موږ ورته وایو پریسیپیټیټ ورته وایو بیا دا موږ دیوبل نه سپریټ کوو څنګه دې سي پنل براواله دلته ورته بیکر کې دی او دا ټول ماس چې دا بری سره واله دی پنل ته ورغورځوي ظاهره خبره ده چې زمنګ سره دا پوټاشیم کلوراید چې دا سॉल्युबल دی دا زمنګ سره پوټاشیم کلوراید وخت راشي او دا میګنیشیم هایدروکساید چې دا زمونږ سره ان سالوبل ماس ته دا میګنیشیم هایدروکساید به زمونږ سره صحیح دا زمونږ سره په دې لپاسه باندې پاتې شي میګنیشیم هایدروکساید زمونږ سره پاتې شي لپاسه باندې پاتې شي دا په دې فلټر پیپر کې راواله وچی ګان میګنیشیم هایدروکساید د جوړ دي ته موږ وایو پریسیپیټیټ موږ دې ته وایو ته دې فلټر دی په دا ان سالوبل ماس تاسو سره سره پریسیپیټیټ دی
ها بل یو پراپرټي ولا دی ورکړي د پریپریشن شو دی ول یو بل یو پراپرټي ورکړي د سالوبیلیټي زمونږ سره دا میګنیشیم هایدروکساید دی که دا میګنیشیم هایدروکساید زرا واخلم او بوته ور واچوم دا به زمونږ سره ظاهره خبره ده داسې به زمونږ سره سالوبل شي میګنیشیم آین به درکړي او پلس هایدروکسل آین به درکړي فرض کې ما دومره ور واچوله چې زما سره پکې دا انسالوبل پاتې شو دلته به یو خاص سالوبیلیټي په یو خاص ټمپریچر باندې نو دی وایي که زما سره په یو بیکر کې دا زما سره فرض کړه زما سره یو بیکر دی چې په دې کې دا میګنیشیم هایدروکساید چې دی ما ډیزالو کړو نو څه حده پورې میګنیشیم هایدروکساید پکې ډیزالو شي خو که دې ته فرض کړه زه یو بل سالټ امونیم کلوراید ورسره هم ور واچوم نو هغه به زما سره امونیم آین به راکړي او پلس کلوراید به آین به راکړي نو دې وایي چې د دې امونیم کلوراید د ایډیشن سره د دې امونیم هایدروکساید سالوبیلیټي چې دا هغه سیوا کیږي نو سالوبیلیټي ورسره څنګه سیوا کیږي د هغه ورسره داسې سیوا کیږي چې دا دواړه آین چې دي دا د یو بل سره کمباین شي داسې لکه تعالی به درکړي امونیم آین प्लस हाइड्रोक्साइड आयन हमारे वराय की एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड वस د دې سالوبیلیټي سیوا کېدو سره څه تعلق شو د دې خو یو خاص سالوبیلیټي او پرز کې ما سالوبل کو داته کې انسالوبل ماس پاتې شو وس چې ورته ما امونیم کلوراید ور واچو نو د امونیم کلوراید امونیم آین جوړ کو کلوراید آین جوړ کو دا امونیم آین د افینیټي ډیره زیاته سیوا ده د هایدروکسل دا د هایدروکسل سره میلاو شي اماله راکې امونیم هایدروکساید نو دلته کې دا امونیم دا هایدروکساید آین چې دا به په ختمېدو شروع شي نو چې دا به ختمېدو شروع شي هغه لیشیټلر پرنسپل دی که په فرض کې دا هایدروکسل آین تی کمومه زما سره به دا ایکویلیبریم چې دې طرف ته ځي ځکه چې د دې کوم ډیفیشنسي کریټ شي ده نو هغه ډیفیشنسي د ختمولو دپاره چې مور هایدروکسل جوړ شي نو دا ریاکشن به دې طرف ته ځي نو چې دا ریاکشن دې طرف ته ځي نو ستا سره دا ماس چې دی دا به ډیزالو کېده شروع شي دا به په کمېدو شروع شي نو ستا سره به د دې سالوبیلیټي څه شي سیوا به شي ورسره دا یو زموږ سره یو بله ایکسټرا پراپرټي وه زموږ سره بل زموږ سره سالټ دی بل هایدروکساید دی एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हम शॉर्टकट डिस्कशन बिगड़े दे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ददे वर्कड़े दे अवल प्रिपरेशन दम सिंपल प्रिपरेशन दे चिकलमंग दे एल्युमिनियम यो साल्ट रा वाखलू परस के मारा वागस्तो एल्युमिनियम सल्फेट दा साल्ट मेरा वागस्तो او دا می میلاو کو د یو الکلی سره پرز کیا امونیم هایدرو اکساید الکلی موږ هغه یو بیس توایو چې هغه زموږ سره صحیح په واټر کې سالوبل دی هغه د پاره هغه الکلی هغه بیس د پاره موږ سپیشل نیم چې دی هغه زموږ سره څه شی دی هغه الکلی ورته وایو هغه بیس چې په واټر کې سالوبل دا زما سره د الیومینیم سالټ شو او دا زما سره څه شی شو الکلی شو دا دوه چې زمې علاوه کم نو ما سره برا کې الیومینیم هایدروکساید प्लस एमोनियम सल्फेट पर आ रहा है एमोनियम सल्फेट सॉरी ये एमोनियम सल्फेट सल्फेट वैलेंसी चौकी टूरा नमस्कार बशी एमोनियम सल्फेट पर आ रहा है पदी के बहुत जमंग सरा दिवई यदि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड चिरे دا به زموږ سره څه جوړ شي پی پی ټي به زموږ سره شي دا زما سره دا میکسچر جوړ شو په دې کې دا الیومینیم هایدروکساید چې دا د پریسیپیټیشن جوړ شي پی پی ټي به جوړ شي او دا یو چې دی دا امونیم سلفیټ چې دی دا به زما سره صحیح سالوبل وي نو دا دواړه میکسچر به راواخلم دې پنل کې بیګر به ورته کړم دا دواړه میکسچر نو زموږ سره چونکې په دې کې دا امونیم سلفیټ سالوبل دی نو دا به راشي زموږ سره لاندې دا امونیم سلفیټ دا سالوبل دا بلاندې راشي او زمونږ سره دا
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड چې دی دا انسالوبل دی نو دا په دې فلټر لپاسه پاتې شي دا زما سره فلټر لپاسه پاتې شي एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड نو دا فلټر به بیا ډرای کما نو زموږ سره به ډرای एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड په طریقه باندې جوړ شي چونکه موږ وی چې دا एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड زموږ سره لږ مخکې موږ ویلي زموږ سره څه شی دی امپوټریک دی چې امپوټریک دی دا هم د اسید سره ریاکشن کوي هم د بیس سره ریاکشن کوي نو دی ولا د بیس سره ریاکشن کړی دی دا एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड شو د بیس سره ول ریاکشن کړی دی प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दे बमंग लरा कई सोडियम इल्यूमिनेट पर लरा की सब लरा की सोडियम इल्यूमिनेट पर लरा की सिमिलरली यो बल द प्रिपरेशन मेथड और वर्कडे दे چې एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड زمنګ سره په بل طریقه څنګه جوړ هغه دا چې موږ د एल्युमिनियम क्लोराइड واخلو د एल्युमिनियम سالट क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड او دا हाइड्रोलिसिस مين د واټر سره ریاکشن وکړو او دا واټر سي اکسس کی زیاتې واټر دی اغستی نو دا به تاسو له درکې एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड او پلس HCl نو سیمیلرلی بیا به زمنګ سره د PPT جوړ شي دا PPT چې موږ په اسانه باندې د PPT پیدا دی چې ته د یو بل سبسټانسز نه ډېر په اسانه باندې سپریټ کولای شي فلټر کې یو سره دوه شیزونه سالوبل دي او کپارس کا دا اوس هم سالوبل دی دا هم سالوبل دی سپریشن به موږ سره ګراني اوس دی وی دا پریسپیټیټ دا PPT چې کوم دی د एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड موږ سره دا PPT دی یا مين دا ماس چې کوم دی وای پته کې دا پراپرټی دا چې اټ ابزارب ډایز دا د پراپرټی دی چې دی ډایز ابزارب کوي او د ډایز چې دی کله ابزارب کی او دنه کم میټر جوړ شي نو هغه ته لیکس ویلی شي لکه زه به دا واخلم چې زما سره فرض کې دا پنل دی یا زه به داسې واخلم چې زما سره دا زما سره دلته کې دی एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड دی دا د एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड زما سره ماس دی او دې ته ما راواچوله په دې ځای کې زما سره دا ډای سلوشن دی ریډ ډای ده فرض کړه دا ما دې ته راواچوه دې ماس ته او دا دواړه مې شیک کړه نو دا एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड چې دی دی به دا ډایز نه دا کلر چې دی دا به ترې ابزارب کړي او دا بیا ما فرض کړه فلټر کو نو ستا سره به دلته کې سلوشن چې کله ستا سره سلوشن نشي نو هغه به صحیح کلرلیس وي ځکه چې هغه کلر خو دی هغه ډایز چې کوم فرض کړه ریډ کلر و نو هغه ته د एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ابزارب کو نو دا ماس چې کوم جوړ شي دې ته بیا ویلی شي لیکس ورته ویلی شي مطلب دا چې دا د एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड دا پراپرټي ده چې کله ډای سره ته ورواچي نو د ډایز هغه کلر چې دی هغه د ابزارب کوي نو تاسو سره به کلرلی سولوشن ورته وځي او دا کم एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड چې دا ډای ابزارب کړه تاسو سره دا کلرینګ میټر جوړ شو نو دې ته ویلی شي لیکس ورته ویلی شي یو بل فاینل हाइड्रोक्साइड دی هغه دی ورکړی دی सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड دی हाइड्रोक्साइड ډیر په شارټ کټ دا باندې ډیسکس کړی دونه ډیټیل ورنه ورکړي او زمونږ سره بل دی सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड هم پریپریشن ورکړی دی سمپل پریپریشن دی چې کله موږ सिलिकॉन ډای اکساید واخلو او دې ته واټر سره ریاکشن وکړو او ډیر های ټمپریچر دی 800 سی دا موږ راکړی सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड دا راکړي سمپل ریاکشن دی सिलिकॉन ډای اکساید پلس واټر نو सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड برابر دوی سوچ دا کمپاوند چې د सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड دا انسټیبل دی او دا ریپیډلی پالیمرایز کیږي پالیمرایز مین پالیمر سره پالیمر موږ وایو زموږ سره وړې وړې یونټ دی یو سره کمباین شي یو لارج سبسټانسز موږ لرای کی لکه څنګه دیوال چې دا بریکس نه جوړ دی یو بریکس ته وسه د کوا سره یو لانګ چین ته جوړ شي نو ته ویل شي پالیمرایزیشن او د یو یونټ ته ویل شي مانومر چې کله دوه مانومر د یو بل سره کمباین شي ناغه دی ویل شي ډایمر چې درې کمباین شي نو ټرایمر اینڈ سو آن
او چې کله زموږ سره فولي ډېر زیات وي نو د یو بل سره کمباین شي نو هغې ته ویلی شي پالیمرز او دې پراسس ته ویلی شي پالیمرایزیشن. نو دا اوس تاسو نننی ټاپک د تھرډ پیریډ هایدروکساید. اول خو موږ دا وپېژنده چې کم هایدروکساید به زموږ سره ایسیډ کي، کم هایدروکساید به اول خو دا هایدروکساید وایي ساته، بیا کم ایسیډ کي، کم به بیسیک کي، کم به زموږ سره امپورټیډ کي. دا ساتئ چې د میټل هایدروکساید چې په هغې کې هایدروکساید په هایدروکساید آین فارم کې پروت وي هغه بیسیک کي. د نان میټل هایدروکساید چې په هغې کې هایدروکساید په هایدروکسل ګروپ فارم کې دا به صحیح زموږ سره ایسیډک وي. د الومینیم هایدروکساید چې دی هغه به صحیح امپورټیډ کي. بیا په شارټ کټ کې د میګنیشیم او د سوډیم هایدروکساید یو څو پراپرټیز ویلې وي. بیا د میګنیشیم هایدروکساید، د الومینیم هایدروکساید او د سیلیکان هایدروکساید چې دی د هغو د پریپریشن میتھډ وي. نو دا اوس تاسو نننی ټاپک. نیکسټ ټاپک کې به انشاءالله بیا ملاقات کېږي. الله حافظ.